یو د سوچ او د فکر مسله ده. مسلمان ولی ترقی نه کوي؟ مسلمان ملکونه ولی ترقی نه کوي؟ د دې مختلف وجوهات بیانېږي. هر یو فلاسفر، هر یو ماسټر، هر یو تبلیغي، هر یو مولا، بلکې نن سبا خو هر ایرا غیره ته یقین وکړه د نسوارو والا نه تپوس وکړه، یا یو دا کچره مچره چې راغونډې د ده نه تپوس وکړه، والله چې داسې زبردست تقریر درته پې وکړي. خو عزتمندو اصلي وجوهات د دې څه دي؟ نن سبا مسلمان ټوله دنیا کې وال خوري، تعداد یې زیات دی، ملکونه یې زیات دي، قوت یې زیات دی، ایټم بم ورسره شته، فوجونه ورسره شته، د دنیا هر قسمه مادي څیزونه چې کوم دي هغه مسلمانانو ملکونو سره نن سبا شته. مسلمان د دنیا په منځ کې اوسېږي، د ټولو اکثرو کافرانو لاره په دوی باندې ده. نو چې لار کې ته ناست دی نو تا نه څوک یو پیسه هم نشي ګټلی او هغه تا ته محتاج وي چې هر څوک دی. عزتمندو د دې باوجود د ربړونو ځنګلونه مسلمانانو سره، د تیلونو کارخانې او کویان مسلمانانو سره، مسلمانان ټول مجاهدین دي، مطلب جهاد کوي، بیا هم مسلمان وال خوري. د دې څه وجه دي؟ نو د دې مختلف وجوهات مختلفو کسانو بیان کړي او الله رب العزت قرآن کې وایي وانتم الاعلون، تاسو به اوچت یئ. خو نن مسلمان اوچت نه دی. دا ولې؟ نو دا آیات در عزتمندو بعضې د دې بعضې کسان وایي دا د تعلیم د وجې نه وروسته دي. کالج والا سره چې ملاو شي، پروفیسر سره ملاو شي، وایي جي مسلمان تعلیم کې وروسته دی. نو ډېر قومونه داسې تېر شوي د مسلمانانو چې هغوی سره د سره تعلیم ونه او ښه په ټوله دنیا حکومتونه کړي دي. د دې خبرې مطلب دا نه دی چې د تعلیم د وجې نه ترقي نشته، دا خبره په خپل ځای صحیح ده، خو دا یو څو انې صحیح ده. د مسلمان د ترقی مختلف وجوهات، یو وجه پکې دا خو دا 100% ده، 100% نه ده، دا یو 100% ده. هغه فیصده پورې دا خبره صحیح ده، خو مکمل وجه دا نه ده چې د تعلیم د وجې نه. ځکه تاسو ګورئ ډېر دکانداران دي تعلیم یې نشته دی او د تعلیم یافتهو نه مالداره دي، داسې ده که نه ده؟ نو دا وجه صرف نه ده عزتمندو. په عربو کې تعلیم دومره نشته، د عربو تعلیم شته شته خو کم دی، دومره نه ده دنیایي. هلته یو یونیورسټي د دنیا په سطح باندې مشهوره نشته. خو ته وګوره عزتمندو عربیان د مال په اعتبار سره څومره اوچت دي. چاینا کې دومره غټې یونیورسټیانې نشته، بیا هم چاینا په دې وخت کې په دنیا کې څومره لوی سطحې سره روان دی، خو بیا هم هغه نقصاني دی. دا یاد لرئ. ځکه د کامیابۍ وجوهات ډېر دي، ډېرې وجې دي. یو وجه صرف نه ده تعلیم، یو وجه نه ده چې صرف پیسه. بعضې کسان وایي مسلمانانو سره پیسې نشته ځکه وروسته دي. نو دا خبره نشته، ډېر ملکونه دي هغوی سره پیسې کمې دي او دارنګې تعلیم سره کم دی خو هغه اوچت دي. بعضې کسان وایي عزتمندو چې مثلا د دې نور وجوهات دي، مختلف وجوهات کوي. ټیکنالوجي نشته دی جي، بعضې کسان وایي معیشت نشته، بعضې کسان وایي امن نشته. دا ټول د مسلمانانو دا ټول وجوهات په خپل ځای باندې صحیح دي، لږ لږ. خو اصل وجوهات عزتمندو دا ټول دي، دا ټول چې راجمع کړي دي ټولو ته به سوچ او فکر کې. د غټې وجې 3 وجې دي عزتمندو. د مسلمان د ترقیم 3 وجې دي، د مسلمان د تنزل غټ وجوهات 3 دي، غټ وجوهات. یو د عزتمندو دنیا، معیشت هم پکې رالو، ټیکنالوجي هم پکې راله، ساینس هم پکې رالی، تعلیم هم پکې رالی. دا وجه ده، دا خبره صحیح ده چې کوم قوم عزتمندو د وخت د ترقی اسبابو ته توجه نه کوي دا وروسته پاتې کېږي. نو ساینس، ټیکنالوجي، تعلیم وغیره دا ټول دا علم کې رال. علم هم د مسلمانانو د عزت، د فخر او د ترقی یو وجه ده، او د مسلمان د تنزل هم یو وجه ده چې دا علم نه حاصلی، دنیاوي علم، ساینس، ټیکنالوجي، تعلیم، کالج، یونیورسټي، سکول، دا که دا نه حاصلی دا مسلمان به وروستی. او دویمه وجه عزتمندو او د دنیا د هر یو څیز تقریبا دا وجه ده. تاسو ګورئ چې کوم انسان
کاروبار هم کوي خو تعلیم یې مستری دغه کاروبار په نسبت د هغه سړي چې تعلیم یې نشته دی او صرف کاروبار کوي هغه کم دی. ورلډ وایز د ټولې دنیا مطابق ساده سړی زر کاروبار نشي کولی، تعلیم یافته سړی زر کولی، ځکه آنلاین سیسټم باندې پوهېږي، هغه په ټیکنالوژي باندې پوهېږي، پیسې مو سره شته، علم مو سره شته. دویمه وجه عزتمندو اخلاق او کردار دی. دا یاد لرئ یو انسان ډېر قیمتي دکان دی، ډېر قیمتي ملک دی خو بد اخلاقه دی، نو دې ملک سره بل ملک والا تعلق نه ساتي، دې دکاندار سره بل دکاندار تعلق نه ساتي. وایي روکې که مړه په پیسو بیسو کې د خولې ته دې کتلي، خبرو ته دې کتلي، د څلور انې سړی نه دی، د ټکې سړی نه دی، د کاروبار کمیږي. مسلمان ترقي کله پرې غوستې ده چې کله د اخلاق او کردار پرېښی دی. مسلمان په کاروبار کې بدنیاتي کوي، دوکه کوي، کافر لسکه کافر خو دشمن دی خپل مسلمان رول لم دوکه ورکوي، نو د دې وجې نه مسلمان نه کامیابي. یو دور داسې و چې تعلیم مسلمان سره نه و خو دوکه نه وه، خلکو به په ده باندې اعتماد کو او د مال به صحیح اغستلو او د ملک هم ترقي کوله او د دې علاقې هم ترقي کوله او د کاروبار هم ترقي کوله. اخلاق او کردار دعوت هم ورته ویل کېږي، دعوت و تبلیغ. مسلمان چې کله دعوت و تبلیغ وکړي، دعوت و تبلیغ د څه نوم دی؟ د اخلاق او د کردار د پرچار نوم دی. نیک اعمال خلکو کې خورول او بد اعمال د خلکو نه ایثارول. نو چې کله نو دعوت و تبلیغ کار اجتماعي طور سره پرېغوستلی شوی دی، د کردار او د اخلاق و محنت. یو ملک یې کوي بل یې نه کوي. ته لاړ شه په سعودي عرب کې دعوت و تبلیغ نشي کولی، اسلامي ملک دی خو نشي کولی. نو چې یو ملک خپل ملک مسلمانانو ته د دعوت اجازت نه ورکوي، نو مسلمانان به اجتماعي لحاظ سره څنګه ترقي وکړي؟ نشي کولی. او دریم عزتمندو د مسلمانانو د ترقی او د زوال دریم وجه دین دی، دا یاد لرئ. نو یو شو تعلیم، یو شو اخلاق او دعوت، او دریم شو دین. مسلمانانو ترقی الله رب العزت دین سره تړلې ده. لکه څنګه چې یو پښتون په پښتون معاشره کې ترقی کوي، د دې خپل طریقه ده. که پښتنو کې هغه کارونه کوي دته ترقی او نوم میلاویږي، که هغه نه کوي ورته نه میلاویږي. لکه پښتون به غیرتي وي، پښتون به شجاع وي، بهادر وي، بې غیرته سړی قمقل. او دغه رنګ عزتمندو قمقل خیر پښتانه کله نه کله مشر کوي، دا په پښتنو کې کمزوري شته. خو بهادر سړي نه دوی متاثره کېږي، شجاع سړي نه، غیرتمند نه دوی متاثره کېږي. غریب دي خو چې غیرتمند دي، بې غیرته سړی دوی نه کوي. اگر چې اوس قصه الټه شوې ده، خو د پښتنو اصل عزتمندو هغه بنیادی اصول دا دي. نو مسلمان چې ترقی کوي درې وجه: یو به د کې دین وي، دویم به د کردار صحیح وي، دریم به د کې تعلیم وي. که دا درې څیزونه وي ترقی به کوي. که دا درې څیزونه نه وي عزتمندو ترقی به نه کوي. که د کې مثلا دین نشته، بې دیني ده، نو موږ یو که دا لوی مالدار دی، دا مسلمان د سره مسلمان ویلو قابل نه دی. مثلا کلمه سره نشته، نیک اعمالو سره نشته، نو صرف په دنیا به څه وکړي؟ یو ځای کې بیا په کار راشي، کیدای شي سبا بیمار شي، هغه دنیا هم په کار نه راځي، په هغې هم نه صحیح کېږي، نو په دې دنیا به څه وکړي؟ او دویم نمبر عزتمندو چې اخلاق مسلمان سره نه، بد اخلاقه، بد کرداره، بد عمله مسلمان دی، دا به ترقي نه کوي. دا د مسلمان دپاره هم دا اصول دی، د غیر دپاره هم دا اصول دی. ځکه په دې بد اخلاقۍ باندې، بد کردارۍ باندې ټولې پیسې ضایع کېږي. او دریم نمبر عزتمندو چې مسلمان سره تعلیم نه، نو دا به وروسته راځي. الله وایي واعدوا لهم ما استطعتم. تکړه شئ د دې خلکو مقابله وکړئ. نو خلکو مقابله چې د ټینک مقابله کوي، هغه په سپاره نشي کولی. سپاره باندې به د الله مدد ځان سره حاصلی، او په لاس کې به ځان سره ټوپک هلي. نو د سپارې د وجې نه به د الله مدد ځان سره حاصلېږي. دین، عقیده، دا به سره مضبوطي، او په ټوپک باندې به د دشمن دا اثر ولي. خو دا ټوپک به ته زده کې په تعلیمي اداره کې، او د دې دپاره به فوج جوړې، ځکه ته خو په دې باندې ته ټوپک نشي چلولی. نو دا یاد لرئ عزتمندو. نور زړه م راله ستړی کو، لوډ سپیکر خراب دی، او په دې تاسو به هم پوهېږئ که نه پوهېږئ، اواز درځي که نه؟ یو ګیلاس اوبه راول، اواز صحیح دی، خو لوډ سپیکر ګډ وډ دی، ښه او که نه؟ او که داسې نه چې مال لرې کوي چې هلکه د مولوي صاحب اواز ګډ وډ دی. نو الله رب العزت وی کنتم خیر امت اخرجت للناس، وی ته بهتر یې، خو شرط یې بیان کړی، ته د نورو دپاره راوتې، د نورو فکر به کې، د نورو د دین به هم فکر کې، د نورو د اخلاق به هم فکر کې، د نورو د دنیا به هم فکر کې. دا ګوره آیات عام دی، ډېر زبردست آیات دی.
چې ته بهتر یې او یې با، خو چې تا کې اخرجت للناس، ته د نورو دپاره راغلی، منه د ځان دپاره نه راغلی. د ځان فکر کم کوه، د بل فکر زیات کوه. نو سوچ کوئ عزتمندو چې کم مسلمان د دې فکر کوي، د بل د دنیا فکر بم کې، د هغه د جاب فکر بم کې، د هغه د روټۍ فکر بم کې، هغه باندې پستی راغلی د ولې راغلی د دې فکر بم ته کې. چې کله مسلمان دای نو بیا الله وایي وانتم الاعلون، ته به اوچتې. نو مسلمان عزتمندو شیر دی خو ګیر دی، د ځان ته د شیر په نظر نه دي کتلی، ځکه دکې دا کارونه نشته. تاسو ګورئ شیر کله شیري، شیر کې یو صفت دی، دا زخمی کس ته څه نه وایي، څاروي ته هم څه نه وایي، هغه غوښه هم نه خوري، او مړ څاروي ته هم څه نه وایي، ټول عمر خپل خوراک کوي او داسې مقابلې والا خوراک کوي چې کوم شی د ده نه تښتي دی رانیسي او دا ځان له خوري، کمزوری خوراک هغه نه کوي. خو ته وګوره چې کله شیر آزاد یو دکې طاقت او دا شیر د شیرانو په انداز کې په ځنګل کې اوسیږي، اله داسې وي. خو چې کله شیر عزتمندو ګیر شي او په پنجره کې واچولی شي او په چړیاګر کې په زو کې واچولی شي، بیا غریب ماشوم چې ورته څه شی ونیسي هغه هم خوري، که خراب شی ورته ورولی یو ورځ ساعت پس بیا هغه هم وخوري. او هغه شیر چې د ځنګل هر یو شی به د ده نه یریدو، چې کله به ده آواز وکړو د ځنګل ټول ځناور به په سوړو باندې ننوتل. نن اقه شیر په چړیاګر کې دی او ماشومان ورته وایي بو، ماشومان ورته وایي هو، هغه ماشومانو نه هم یریږي، شاته زور کوي. او کله ماشوم ډکې رالي په دې سپېږمه کې ورکوي، کله تې دا ویښته راکاږي او کله تې یو ځای او کله تې بل ځای راکاږي. شیر دی خو ګیر دی، شیر و سیر نه دی، غریب د پیشو نه هم بدتر دی. نو دې وجې نه عزتمندو د ځان نه به شیر جوړی، نو بیا به د ځنګل بادشاهي تا ته میلاویږي. او هغه څه دی مسلمان به ځان کې دین پیدا کوي، صحیح سیاست به پیدا کوي، صحیح تعلیم صحیح علم به کوي، صحیح کردار به خپلی، د نورو غم به په خپل ذهن کې اچوي، الله به دې مسلمان له بیا ترقي ورکوي. ځکه الله ویل وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. وی الله تاسو سره وعده کړې ده چې تاسو له به بادشاهي د ځمکې درکوي، خو چې یو درکې ایمان، یو بل درکې نیک عملي، د بل سوچ فکر درکې. نو با عزتمندو شیر پسې رایاده شوه چې شیر جوټه شیز نه خوري. یو ځل یو وزیرو د هغه یو خبر عادت وه چې کله به م سکار وشو ویل زه دې کې به خیري. یو ځل بادشاه ناستو وزیرانو سره ملګرو سره فروټ یې خوړل، لاس یې خطا شو، بس ځان له ګوته زخمي کړله. نو چې ګوته یې زخمي کړله نو د وزیر خو عادت ده وارې خبرې کې وي زه بادشاه دې کې به خیري. هغه له ډېره سخته غوسه ورله، ویل دا ارزي کې بس روره ما مه شمېره درګډ یم، ارزي کې یو په دې کې به خیر، په دې کې څه خیر دی، موږ ځان له لاس خو کړلو او دا وایي دې کې به یم خیري. نو بادشاه ډېر زیات غوسه شو، هغه پولیس او فوج ته یې ویل دا وزیر یو څو ورځې په دې جیل کې دننه کوي، دې کې به یم خیري. هغه چې جیل ته دننه تلو نو دا جملې ویله په دې کې به یم خیري. بادشاه ویل چې خیر دی نو بس ټینګ شه ورته، دې خیر ته لږ ته هم ټینګ شه، موږ چاړه ته ټینګ شو، ته دغه جیل ته لږ ټینګ شه. څه وخت پس دا بادشاه دی وزیرانو سره ملګرو سره لاړې سیل سپاټې له ځنګل ته، هغه ګوتې زخمي وه، ډېر ستړی شو او د دې ملګرو نه ورک شو. یو ځای کې کېناستو، چې کېناستو په دې کې یو شیر رالو، چې شیر رالو رانږدې شو د باندې ډېر تیزۍ سره حمله یې وکړله، چې حملې کوله به د ده د هغه ګوته یا هغه خپۍ زخمي وه او وینه ترې روانه وه، چې شیر د ده خپې ته وکتلې او هغه زخم ته یې وکتلې، بس واپس ترې لاړو په همغه ځای کې پرېغوستو. بادشاه چې دا وکتلو ویل وله د وزیر خبره خو ډېره وزني وه چې بعض وخت د لاس په کټ کېدلو کې هم د سړي خیري. ته ګوره که دا اوس بې لاس بې زخمي نه وی خو دې شیر ټول خوړلم او تېرولم او ماتولم یې، واپس چې رالی ویله که هغه وزیر راوباسئ او ډېر انعام یې وله ورکړ او انعام یې وله ورکړ. ویل ستا خو ډېره ښه خبره کړې وه، زما هغه لاس کټ کېدو کې واقعي خیر و. وایي څه چلو شو؟ وایي شیر دقسې پرېغوستم، خو په دې فلسفه پوه نه شوم ته چې ما دې جیل ته دننه کړې، تا ویلې په دې کې به هم خیري، نو په دې کې څه خیر و؟ په دې خو مې پوه که وایي دې کې د هغې نه هم زیات خیر و. ویل دې کې څنګه خیر و؟ ویل ګوره که تا زه جیل ته دننه کړی نه وی او دا خبره ما نه وی کړې، نو ته چې چېرته هم ځې زه در سره ځمه، نو که نن دې ځنګل کې زه تا سره وې او دلته دا شیر راغلی وې، نو ته خو زخمي وې، ته خو یې پرېغوستلې، خو زه خو زخمي نه وم، نو زه خو یې خوړلم، زه خو یې ماتولم،
نو ګوره تا زه جیل ته کړم نو دې کې خیر و ښه دی چې زه جیل ته لاړم ګینې نن زما کیسه ختمه وه. نو دا د عزتمندو د دنیا ټول کارونه د خیري، خو چې کله تا کې خیر پروت وي نو د دې وجې نه ځان کې لږ عزتمندو بهادري پیدا کوي، ځان لږ تکړه کوي، او چې کم کار کوئ کم د دنیا کار کوئ جذبې سره محنت سره او قوت سره کوئ، خو خپل دینو سره مه متاثره کوئ. جمع له په ټایم راځه، مونځ له په ټایم راځه، نفل ورته مه پرېږده، تلاوت ورته مه پرېږده، دا ټول کارونه به کوو که نه انشاءالله. الله دې عمل کول توفیق راکړي، سنت کوو.